بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین څنګه چې تاسو ګورئ دا ټیم مونږ د بنجیر بابا چې وته د هغې نه بره مونږ په ترې کنډو کې اوس ولاړ یو او دا کوم ایریا چې تاسو په شاته ګورئ دا د علم غر په شان ښکارېږي. دا د علم د غر یو شاخ په خاوره کې پټ راغلی او په دې غر کې ښکاره شوی دی او د دې غر نه په شا باندې چې کوم بیا ایریا د هغه ادم خان درخاني نوم به تاسو اورېدلی کوم چې د هغو یو ډېره یو لوک کهاني ده چې لکه په کم ګټ باندې چې ناست وو نو هغه د دې غر نه شاته دي او دلته چې دا کم خلک پاتې کېږي نو دا به د واورو ورځې دي او یخې ورځې دي. دا 25 جنوري ده نن. نو دا خلک چې کله دا واورې ولي شي او بیا دغه شي نو بیا دې ملک ته راځي په ګرمۍ کې د ګرمۍ سیزن هغوی دلته کې تېروي او خپله زندګي ښه خوشحاله تېروي. او دلته چې دا څنګه ماحول چې تاسو یې دا کم ځنګلات چې دي او شاته چې کم ځنګلات ښکارېږي نو دا ځنګلات چې کله زموږ د کته علاقو ځنګلات وساتلی شو نو د هغې خوبصورتي به هم دغه شانتې راشي او دغه شان به ښکلي او د دې نه دلته خلک چې کوم خلک راځي سیل دپاره نو نن دغه دی موسم شین دی واورو لوکړې کمه شوې ده نو خلک نن سبا ډېر راځي او د دې نه خوندونه اخلي او دا ښکلې ښکلې نظارې ګوري دا په کیمره کې بندوي او بیا یې تاسو ته ډالۍ کوي. د دې نه بعد شیر محمد خان د ادیم صاحب سره دغه وکړم هغه په دې باره کې تاسو ته تفصیلي رپورټ پرته درکړي. جی تاسو رپورټ ورکړئ دغه ته چې د دې ځای په باره کې او بیا دا څنګه دغه دی دا کومه ښکلاګانې چې ترې کنډو دی دې ته ترې کنډو وایي د بنجیر یو شاخ دی دلته لاندې بنجیر بابا یو مزار هم دی خلکو له ډېر راځي او دا کوم غر چې اخوا تللی په دې باندې موږ تللي یو 2 ګنټې مزل دی اخوا بیا کومه لوک کهاني چې ده ادم خان درخانۍ نو دا د هغې ادم خان درخانۍ چې په کم ګټه باندې ناست وو هغې له موږ تللي وو. هغه داسې دومره دنګه ده تقریبا داسې 6-8 چته بلډینګ باندې دنګه ده هغې ته سړی هم ختلي هغه مشهوره په دې باندې ده دغه ګټه چې په دې ادم خان درخانۍ ناست وو کوم چې خپل هغه دا وخت چې کومه قصه وه هغه د دې په باره کې مشهوره ده. دا د ترې په بنجیر کې اولنی جومات ته چې دا یې ښه سیمټي جوړ کړی دی او هغه کړی دی دا سیمټ یې لګولی په ډېره مشکله به یې راخېږولي دلته یې ښه باقاعده جوړ کړی دی او اوس یې ورې پرې لګول دی اکلک ده. دا چې کله د سپرلي موسم شي نو دلته د هر قسم مرغو دا چغارې ښایسته ښایسته مرغۍ راشي کوم چې د سایبیریا نه راځي خاص کر هغه مرغۍ هم دلته راشي د چاینا نه د دغې سایبیریا د رشیا نه کوم علاقو نه چې کوم مرغۍ راشي نو هغه په دې ایریا باندې تېرېږي ځي نو په سپرلي په موسم کې د ډېر ښایسته ښایسته مرغۍ راشي خو د بده مرغه زمونږ کوم خلک چې دی هغه د هغو دښمنان دي چې کله هغه مرغۍ راشي په دې ځای کې هغه آرام یا د پړاو یا د خوراک دپاره دلته کینی نو زمونږ خلک پسې ټوپکې روالي هغه راځي هغه مرغۍ ولي او دغه کې هغه مرغۍ د دې نه ویرېږي نو بس روانې شي ځي. ناظرین صاحب تاسو خبره کوئ خو موږ وړاندې دا خبره مخې ته بیایو خپلو ناظرینو ته ښیو چې په دې ملک کې کومې مرغۍ دي سات چې موږ په یوه واوره کې منډونه کتل کم چرګان دي پکې بیګر چې ورته ویلی شي د هغې نه علاوه کومې مرغۍ دي چې په دې ملک کې پاتې کېږي په دې کې زرکه ده چې کومه په هغې پابندي د پاکستان قومي مرغۍ ده قومي مرغۍ زرکه ده چې قومي مرغۍ ده او داسې هغه دی نور پکې د دې علاقې هغه مقامي چې کومه مرغۍ دي هغه پکې او بلکې په ځنګلو کې به د ځنګلو کې دغه د چرګانې بیګرو ته وایي سراني چرګانو ته وایي هغه مې په دې کې ځنګلي سوی ومي نور په دې علاقه کې منظري او دغه د یږو او شرمخانو د دم کله ناکله داسې راشي په دې علاقه او د خلکو ثورو ته نقصان ولګوي ورسوي نو دغه دی موږ په چکر راغلو دا تقریبا نن 25 جنوري ده او 25 جنوري 2020 دغه موسم دی ډېر ښکلی انجوایمنټ موږ وکړو ډېر ښایسته واورې دي سنوفال او هغه پکې موږ ولیدو هر څه او ډېر زبردست پروګرام وشو. ناظرین ټایم په ټایم باندې تاسو ته خپلې ویډیوګانې ښیو